السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو ډیره اسانه او خوندوره او مجربه وظیفه ستاسو وړاندې پیش کول غواړم، ځکه چې نن سبا موږ وګورو که نه جي نو هر یو ملګری دا په څه نه څه مصیبت کې راګیر دی، یا داسې ملګری چې هغه و چې ماته دې ناګهانه افت د هغې نه زه محفوظ شمه، یا ماته داسې په مثال کې داسې یو څیز ماته ضرر نه رسوي د هغې د محفوظ کېدو دپاره. لکه په مثال کې زه په لاره باندې روان یم او درز ما باندې غله راشي، یا زه په لاره باندې روان یم ما مار وچیچي، خامخا انسان روان که نه جي، یا داسې ضرري څیز چې هغه موږ تاسو ته نقصان را رسوي نو د هغې د دفع کېدو دپاره د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم انسان سحر او ماښام درې پیرې دا کلمات ووایي انشاءالله العزیز هغې ته به هیڅ یو څیز دا ضرر به ورته نه رسوي. ملګرو دا حدیث مبارکه په ترمذي شریف کې موجود دی. هغه کم کلمات دي، هغه کلمات دا دي جي پر سکرین باندې لیکو ښه جي: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا کلمات تی جي سحر کله موږ تاسو لمونځ وکړو او درې پېرې دا کلمات ووایو انشاءالله العزیز، ماښام پورې به انشاءالله العزیز تاسو د ناګهاني افت نه محفوظ وئ. دغه انشاءالله د مصیبتونو نه، د پریشانو نه، د تکلیفونو نه، د هر یو څیز نه به تاسو محفوظ شئ.